بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يستوجب الرجل القضاء. باب دې په بیان دې خبرې چې کله یو سره مستحق کیږي د قاضي جوړېدو. اوس لکه منګه سحر ګل سے قاضي جوړو او دې مننه د قضا مطالبه نه وکړي چې ما قاضي کړي، لیکن موږ له د قاضي جوړولو د قاضي یو ضرورت و. په دې اداره کې موږ د قاضي جوړو او د قاضي جوړولو استحقاق په یو سړي کې به کله راځي. امام بخاری د حسن بصری قول ذکر کړي چې دا درې صفاتونه پکې راشي. یو دا چې مجتنب د بدعات نه وي، دویم دا چې مداهنت پکې نه خلق نه یریږي نه، او دریم دا چې دین په دنیا نه بدلی. الله اکبر ولله الحمد. دا درې لوی خبرې دي. قال حسن اخذ الله الحكام. الله وعده غصدا د قاضیانو حاکمانو نه گورنرانو نه الله یتبع الهوا چې اطاعت تابعداري به د خواهش نه کوي، خواهشات په څه باندې ده. خواهشات بین چې ستر زړه کې هغه کوي دې ته خواهشات وي. او کې حلال کې حرامي خو چې کم سي ته د زړه شي بس هغه کار کوي دې ته اتباع د خواهشات وي. دا صوفیا تعریف ده. ولا يخشى الناس او خلق نه یریږي. مانه دین په کار کې دا نه ته یو خبره کوم او سار ګل چې خفه بشي زه پرې ده نه کوم، نه دې خبرې به پروا نه. او درېما ولا اشترو بیااتی ثمن قلیلا، او نه بغور کوي بدله د آیتونو زما دولت ته دنیا چې معمولی دي. چلو دا بما نسو یوم الحساب ډیره خسته ترجمه لیکل ده په سبب د ایرولو د دې اغرض د آخرت چې رز د حساب ده. الذين صبروا الذين حضروا ربهم والاحبار المستقيمين بكتاب الله الى قوله ومن يحكم الله فعليكم الكافرون فقرار وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ غشت به غنم القوم وكنا بهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا ففهمناها سليمان سليمان ولم يلم داود لولا ما ذكر من هذا من أمر هذين. بس لیک صبر کوه. بخاری دا ګران ده. دا زینو ګران دي. دا چې کال اول کې وي ته په یو کرخه نوم نشو وته. دا شکر باز چې کال خیر کې راغلی. فرض کړه موږ دا کال اول کې وي دا غاړه موږ ماستان به موږ ویل د دالم تل اسلام له خلقات له روزانه موږ به تقریبا یو نیمه غنټه ماستان وي. سکال کار خراب شو الله دې معاف کړي. فحمد سليمان ولم يلم داوود. دوی خبره پکې رااله. الله په قران کې د دې دوړو ججانو ذکر کړی دی. یو جج سليمان عليه السلام دی، بل داوود عليه السلام دی. د دوړو فیصله اجتهادي و، لیکن اجتهاد ناسخ د سليمان د اجتهاد داوود. حاصل دا چې کوم مصیبو نو اغه لپاره اجر عظیم نو فحمیدا ففهمناها سليمان. ٹھیک شو. او چې کم غیر مصیب ولکه داوود علیہ السلام نوئی ولم یلم الله غي تم بدونه. معلومه شو قاضی مجتهد اجتهادی فیصله کی خواهش نص پکې ني. دا مصیب و ماجور دی. بس ولم یلم داوود ایسا مذمت نو دي شي. ولولا ما ذکر الله من امر هذین کی چر نوې هغه خبره چې الله ذکر کړی دا په معاملې د دې دوه پیغمبرانو هم اور عدم
ملامتیا د لرویت بیا بخامخه دا خبر لیدې شو چن القضاء هلكو قاضیان څه شو الله فانه اثنى على هذا الله تعریف کړی د سليمان په علم د سليمان وعذر هذا او معذور ګرځول د داوود علیہ السلام باجتهاده. مزاحم ابن زفر علامه کوفی دی او لوی شخصیت د خپل زمانه په تابعینو کې. خمس پنځه خصلت دي اذا اخطا القاضي منهن خصله کله چې پریګي دي تجاوزو کی خطا شي یو قاضي دغه پنځو خصالو کې نه د یو خصلت كانت فيه وصمه دا په قاضي کې عیب وي معنا هغه کسبه دا قاضي جوړېدو مستحق ني چې کله دې پنځو خصالو نه د یو خصلت تاریخ وي څنګه ان يكون فهما چې با خاوند د فهم کې غیر فهیم وي نو قاضي بني حلیمن بردبار وي قوت برداشت وي او که بلډ پریشر مریض لکه تشوي نو د قضا مستحق نه دی او شي عفیفن چې بالکل پاک دامنی بدکار زناخور وغیرہ نہیں زناکار نہیں. اللہ اکبر. صلیبا مضبوط وی په دین کې چانه یریږي نه د چا په خاطر په مسله کې لچک نه راولي اے مدعی مدعی خصمین خواتین دي چې بزرگان دي ارڅنګه چې دي د چا پروا نه ساتي. عالما علم لرون کوي سؤولا عن العلم یومان دارا کہ مسئولا عن العلم شي معنا قابل دي چې خلک تپوس د ضرورتو کوي جواب ورکول شي یا معنا سؤولا معنا سائلا عن العلم او دې تکبر نه کوي چې په یو مسأله کې پويږي نه نو د بل مفتی او د بل قاضي ته رجوع کوي او دغه نظام کوي. جی باب رزق الحاكم والعاملين عليه وكان الشريح بس باب رزق الحاکم والعاملین علیها باب دی په بیان دا مزدوری ورکولو اجرت او مشاری ورکول الحاکم حاکمانو تا والعاملین علیها او گورنرانو تا. عامل هغه څوک چې بادشاہ طرف نه په زکات وصولو باندې مقرر وي. وکانه شریح یاخذ القضاء اجرا قاضی شریح چې و دیبا په قضا پیسې اغستین مفتیو یا جج قاضیو پیسې باغستلې. وقالت عائشة یاکل وصیو خورشی وصی بقدر امالتی ومقدار د خپل عمل وصفی جنې یو سره مرشو مرکې دا ایرسو بچیو تاته وصیت وکړه زما د نابالغ په خیال ساتي نو استاد مشاره استیش مشاره بین کنه څه ته وي مشوره طبیعت ته خري مشاهره د شهر نه دی او شهر باندې تنخواه د میاشت دغه کوم کنه د سند زمانہ را روانه ده خجی علا قدر امت چې څومره مهنت کو او کلا ابو بکر عمر مانا بیت المال نہ ابو بکر صدیق صاحب اور عمر فاروق صاحب باقاعدگی سره غسل کړی دي. بس منټه مویا اوس ما ذکر پر سوچنی چروس کنه آرام آرام سره ګورا دی باندې علماء تفسیر محدثین لیکي چې دا سند نه دی اوس چتاوي من اغرب الاسانید دی بخاری په اسانیدو کې اغرب الاسانید دی څنګه سلور صحابه په دې سند کې داخل جمع سو سلور صحابه
نمبر 1 الصائب ابن یزید دا صحابی دے. نمبر 2 حویتب ابن عبد العزا صحابی دے حویتب. نمبر 3 عبداللہ ابن سعدی اخبر انه قدم على عمر صحابی سوشو سلور صحابشو وهذا السند من اغرب الاسانید في هذا الكتاب. جی فقال عمر سے بولتے علم احدث انك تلی من اعمال الناس اعمالا. عمر سے وہی آیات دا خبر نه بیان کړی شوی انك تلی من اعمال الناس چې تو والی شوی د خلقو د اعمالنا امرن په یو امارت او قضا ته قاضي شوی. فیضا اوتی تلو مالتا او کله چې تعالی اجرت عمل درکې کرهتا بدګنی ما ته پته لګیږي چې ته مدرس شوی ته قاضي شوی ته مدرس شوی او چې تنخواه راشي نو ته ناخلی. دا ما ته دا خبر شیدل دی دا رښتیا ده. اغي او قلت بلا قال عمر فما تريد الى ذلك سدي اراده ده فناغستو تنخواه ٹھیک شو ستا د تنخواه د ناغستو سو وجه ده. قلت ما ان لي فرس افراسن زما ګڼ اسونه دي و عابدن ډیر غلامان می دي وانا بخير زب ډیر مالدار ایبانم و اريد ارادکم ان تكون امالتي صدقه المسلمين چې شي زما اجر د مزدوره خیرات مسلمانانو باندې. اوس عبد الوارث وي زبر خیله کې مدرس شوم او دې زما پلار ډیر مالدار ډیرونه مالدار دي ما ذکر خرچه راکې د تدریس باندې پیسې نه اخلم دا ترکمه بنا اخلا دینه معلومه شو. دا وی زما اسونه ډیر دي غلامان ډیر دي او زم چې زما کوم برخه جوړیږي لکه په میاش دا به عوام متفاتی شي. قال عمر لا تفعل دا سمکوا فین كنت ارت فینی كنت ارت ما اراده کړوا الذي ارت چې کوم تخ کړی دا ما می زغه مزدوری نه اخلم. وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتینی لاطا حضرت ما د اجرت راکاو فاقول ما فی آتی افطر الی منی ورکدا اجرت هغه چاته چې مان ورته زیات لا چاروي حتی آتانی مرتن مالن تر دې چې ورته حضرت مالا مال راکاو فقلت ما آتی افطر الی منی هغه سره چې دې مال ته ډیر محتاجی ورکا. نبی علیہ السلام فرمایل خذه واخلا فتموله ځان په مالدار کا وتصدق بی بیا خپل خیراتونه کا. فلم فون پورشي وما جاءك من هذا المال هرغه شی چې تا تر دې مالونه وانت غیر مشرفن په دې حال کې چې هرڅ کوونکې نه د مال ولا سالم او منتونی وختن کې نه فخذه باخلا والا فجر داسنی ولا تطبه نفسك نخبل نفس ورپس مور پسې کوا یعنی هرڅ مکوا لالچ کیګه ما ماشاءالله. اغه الفاظ ما ذکر دوباره نکړه معنی اقرا دی روایت ته عمر سے معلومه شوا چې اوسره ډیر مالداري هم دې تنخواه اخلي. ان شاء الله زبم بیا اخلم او زبر بناغنه آینده باخلم زبم اخلم عمر سے په روایت عمر څنګه ورته دغه کی غني فائدې دي. یو لوی فائدہ ده لکه د عبد الوارث خو ډیر مالدار دی ا دې په خپل کلی کې تنخواه نه اخلي په دې په تدریس کې پابندي نه کوي دوی مرز کوم تنخواه خورې ما او چې ما به تنخواه کړ شي په دې بیا پابندي نه کوي. په دې لپاره د پابندۍ اهتمام په خاطر اجرت اور مشاهره غسل پکار دي.
هغه سړي باندې باعث شيخان باعث کیږي په دی باندې او لوګور تکبر نوم سړي وز مرزه کمی تنخواه غانې غلما ان اخلاقا او چې خامخا ته بالکل مستغنی هغه واخلنه بیا مدرسې کې واپس هغه واخلنه ځای یو سوق یو دو پورې وړو واخلا په لنګر کې کېده تو اخلا صحیح عمر سے دی روایت چې نبی اسلام ورته ویل دینه دا معلومه شو چې غسل پکار دی جی باب من قضا ولعن فی المسجد باب دې په بیان دا غچا چې قضا کوي په جمعات کې او لعان کوي په جمعات کې بعض علماء کرام لکه امام شافعی علیه رحمت فرمایي چې قضا په مسجد کې جائز نه ده معنا د قاضي ناس ته په جمعات کې جائز نه ده لپاره د فیصلو ځکه چې خصمین با مسلمانان وی مشرکان وی يهوديان وی یا علاوه نیم وی ونه شو کنه زنده خبره ها پاک وی پلیت وی سنانه وی حایزه وی پاک وی د دې لپاره ناس ته پکار نه ده منګوي قضا د پاره جمعات کې ناس جائز ده بلکې محمود د پیغمبر اسلام ویلو چې جمعات د ذکر الله او لپاره احکام الهي وي ها کې مشرک ته پلیت دی بدن خو پلیت نه دی عقیده پلیت ده او کته خضره دا حضور نه چاره خزه به حاضر او کې فرزن وی نو قاضي سے باقی د جمعات ته پات راشي لہذا قضا په جمعات کې وليان جائز دی جی وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم مروان ابن حکم د حضرت سے منبر څخه فیصله اورول وا جمعات کې ناس قاضی شریح او شعبی او یحیی ابن یعمر دوی فیصله په جمعات کې کړې دي حسن بصری زراره ابن اوفا یقضیان فی الرحبه او دی په برنده کې ناس د جمعات سره او فیصله به کولې خارج من المسجد خارج جماعت نه شو ګان لکه دلته چې تناس دي جی قد مر بس ګوره امام بخاری دا باب تړي یو د قضا د حد یو د اجرا د حد قضا د حد په جمعات کې جائز ده بلکې بنیت المصالح هذا یو اجراء حد دی اپ جمعات کې جائز نه دی ځکه د محدود نه مجازي واړه او لوی بول بنا وغیرہ وغیرہ دام وتی شي بل دي کې غټي وشتل دي ډنډي وخل دي انځیل پاره د جمعات آداب پای مالی راځي اجراء حد لپاره وسره بار کړي امام مالک وی چې مثلا تعزیر وی اکله ساته ډنډي وی نو جمعات کې ورغوال شي لیکن مزید سزا نشي ورکوله من حکم فی المسجد هر هغه څوک چې فیصله واوري په جمعات کې حتی اذا لا حد تردید راشي په حد معنی حد په واجب شي نو امر به حکم کې خصمین ہوتا ان یخرج من المسجد چې چا باندې حد واجب شي او باسل شي د جمعات نه فیقام بعد مسجد نه پغي حد قائم شي وقال عمر سے ویلو اخرجا من المسجد وباسدا محدود د جمعاتنا واذكر علی نحو چلو دا مایز اسلامی دی جمعات کې راغلو مصلان مراد جای نماز یعنی سمانا بقرب المصلى چې جمعات شي یا مصلى
برستاشی لیکل دي هغه زید جنازو جی باب دے واز کول د امام للخصوم مدعی مدعا علی لرا په وخت دعوی لکه اوس سحر ګل قاضی شي او دو کسان راشي مدعی مدعا علی او ته قاضی سے زم ومنس کی جګړه را په دې بوته لکه په قلاره کې نه پارام چې کینی دې بوته دا مسله بیان کی دروغجن باندې د خدای لعنت ته نمبر 1 چا داوا غلطی او قاضی فیصله وکړه په داوی غلطی باندې او په نفس الامر کې شی غلطو ته قاضی قضا نه حلالي او د آخرت عذابونه به ویری بیا به وای تاسو دا ونه اګه دې روایت کرا دي جی دا څه یاد کړئ روایت باب کې با درسلو روایتونه انما انا بشر وانکم تختصمون الی دا حدیث مخکې شو شاو تکړه شاه یعنی کہ ما د چالاکۍ په بنا دغه په داوی فیصله کړي مطابق غره اغیل حلالون کی نی غره کله داسي وي لکه مدعی هغه په حق وي حکومت ډیر خورلی نو خبره کول نشي یا مرعوبی خبره کول نشي او بس خو چالاکی نصاره چوری نو په ځای کې چالاکی زیات دي او کله کله داسې وشي ها بس باب الشهادت تكون عند الحاكم في ولايته في ولاية القضاء او قبل ذلك للخصم اصله توکیدا دا سحر گل کہ مخام گل خدغه سحر گل دے قاضی دی عبدالجلیل او د مچوال سرکار په منځ کې مقدمه وا په دې معاملې کې دا سحر گل دے عینی گواو ته عبدالجلیل بیا دې نه پس دې له قضا حواله شو آیا دې د خپل علم مطابق دې صاحب دې عبدالجلیل پر شهادت کولی شو کې شو یو یا پس حصول د درجه د قضا نه دې معاملې کې دې عینی گواه دي نو په خپل گوی فیصله کولی شو کې نه امام بخاری چې نشو ځکه چې دا دې تهمت دي کې دې چې دا په خصم چې دي هغه چې قاضي څنګه دې طرف داری کوي نو دې خپل په شهادت فیصله نه کوي بلکې خارجي شاهدانو باندې باندې معنا یاد کړه ګران دي ګوره اشهادت تكون در حاکم بیان دغه شهادت چې حاصلو بادشاہ څخه فی ولایت القضاء کله چې دې ته قضا والا کړی شو او قبل ذالک یا مخکې د قضا شپارل للخصم بعد خصم کی وقال شریخ القاضی وصال انسان شهاده شریخ قاضی هغه وی چې تاسو کو حال داو تاسو کو یو انسان شهادت فقال شریخ وی ائتل امیرا لا شب بر امیر څخه حتا اشهد لك چې تا ته کوي کو څه مطلب شو قاضی شریخ قاضیو کاکا سارګل دی ورته جی قاضی تا ته خو پته ده چې ستامخ کې مدا کړو دغه خپل فیصله کې کوي نشو ائتل امیرا عالم صحیح څخه خلار شه هغه لوی قاضی دی الته دعوت دایره کا بیا ته تعالی کوي کو او زد دلته په خپل ششن کې قاضي کو قاضي ما زدا کوي نشو زریات شو لو رأيت رجلا لا حدث زنا کتاوی اولی دی او سره پاد زنا یاد اغلا وانت امیر او ته امیر او دلته کې عبارت مقدر دی
وانت امیر او ته امیر وی. نو سوال دی اكنت تقيم عليه الحد اته به حد قائمول شي؟ جواب څه دی؟ لا نه. سو پر جتا سره بل چا غوي نه کړی. انا یاد شو لو رأيت رجلا كما ولد يوسر على حد الزنا او سرقه وانت امیر او ته امیر نو اكنت تقيم عليه ایت تقریبا حد جاری کول شي جاری کایبا. جواب سره نا حتا یشد مایا غیری. سو پر چې ما سره بل گوانی زپ خپل گوی باندې حد نشم جاری کوله. قال شهادتک شهادت رجل المسلمین ستا گوی د یو گوی بد مسلمان وی مانس شو دا قاضی دی د گوی نشي کوله او د خپل شهادت حد نشي قائموله. ها کی چر دی بل قاضی څخه عدالت فیصله یوړلا نو دا قاضی د دې شهادت با د یو عام سړي شهادت ٹھیک شو. دا بل دلیل عمر سے وی لولا یقول الناس کہ چرنه دا خبره چې خلک برا پسی وی چې ذات عمر فی کتاب الله عمر د الله په کتاب کې زیادت کړ دے. لکتبت ترجم بیدی خپل فلاسو می آج ترجم په قران کې لیکل او رجم خو نبی پاک نه ثابت دی. زړه می کیږي چې زه ولیکم الشیخ و شیخته اذا زنیا فرجمهما نکالم من الله. زړه می کی چې دا په قران کې لیکم خو خلک وی چې عمر په قران کې زیادت وکړ وزن لیکم سمات شو. عمر قاضی دی عمر شاهد دی چې دا فیصله حضرت کړی دا لیکن د تومت ته یرینا لیکل نه کوي. خلاص شو. چلو حماد اذا اقر مره عند الحاكم رجما وقال حكم اربعا. دي کی اختلاف د یو څه وی بزان باندې چې زنه تو ماذ الله نو قاضي به فیصله نافذ کولی شي بقول د بعض علماء وارچ قول د جمهور دی نه سو پر چې سلور زره اقرار نه کړي لکه مایزی اسلمی چې حضرت سے څخه راغلو نو سلور زره اقرار نه کړو. کل اقرار بمنزله شهادت الشاهد كما قراتم في الفقه ايها الفقهاء ايها المفتيون القاضيون. دا حدیث تاسو مخ ویل دي دا څه وای په یوه غاښ نه وایا دا څه دا حدیث تاسو مخ ویل دي. لیک صبر وکړه یو ټکی تا مخ کې نه دی زما تجربه یاد شو. ابو بکر چې کلا دا سنشي کېده چې سړی وجلی یوي او سامان سره به بل څه خراشي. لا توتیه اوسه بیغم من قریش پیغمبر بنور کې دا سلب یو بوزدل د قریشی ته وتدو صدم من اسد الله او پرې یو منظره د الله د منظرونه ابا قطاده منظره دي سره دی وزل دي او اوسه بیغ یو بوزدل ګوټي په سلب د مقتول قابض دي دا پیغمبر چلی نه کوي. یو بادل مال یو بوزدل تور کی داسي اول مال انت اصلت داولنه مالو چې ما په جاگیر ځان لاغسره اقامه کلارا حجازیان پیجن حجازی سو چاہتے ہوئی شوافی ہوتا حنبلیان ہوتا موالک ہوتا
شاهدین برازی اغیل بحاضری فیحضرهما اقراره خوشگن دو گوان برازی او اغیل بگوی کی گوئی کی قاضی اگرچہ شاہد دا واقعی دے فدے بگوی نہ واقعی. وقال آخرون منهم یعنی من آل وقال بعض آل العراق او بعض آل العراق این مراد انفیان دی ما سمع خبر چې امام او قاضی واوري اور فی مجلس القضاء یا په مجلس قضا کی سو ګوري نو قضا به فیصله پی کول شي. وما كان في غيره او کما خبره چې مجلس قضا کې نیوي لم يقضي الله بشاهدين. مثلا سحرګل قاضی دی او په مجلس قضا کې سو قتل نو فیصله کول شي چې مجلس قضا نه بعد په سمارو کې څه خبره کتلی او بیا په کوارټ کې عدالتي او دلته قضا راغلي دې فیصله نشي جی. او بعض علماء چې فیصله کول شي لکه قاضي دې مؤتمن دې امانتدار دې. وانما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلم اکثر من الشهادة. مقصد د شهادت د حق په جندل دي مقصد د شهادت د حق په جندل دي. نو اے قاضي چې په خپل گواشه نو د علم اقواشه د شاهد د فیصله کول شي جی. یعنی لا ينبغي للحاکم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. فخپل فیصله علم باندې فیصله نشي کوله سوچ دې سره علم د بل تلني ولی ما ان علمه اکثر من شهادت غیری سره د علم د قاضی نه تدینا چې قاضی علم چې د شاهد د شهادت نه زیات کوي دي ولکن فيه تعرض لتهمه نفس عند المسلمين. پدې کې ځان پیش کول دي تهمت ته چې خلک په تهمت کې چې په خپل فیصله کې ایمان و ایقان لهم فی الظنون او په دې کې واقع کول د عوامو دي په بدګمانو کې. وقد کرہ النبی صلی الله علیه وسلم الظن پیغمبر بدګمانی بد غنلې وا فقال انما هذه صفیه رس را روان دي کومه کې شو د خبره خصوص کرات تیر شو چې حضرت چې باروت صفیه ورسره وا خلق منډه کوي درې کوي دا زما بیبي صفیه ده ځکه چې خلق بدګمانه کې واقع نشي جی. وابن مسافر بھی جنے کنا دینم دی عبدالرحمن ابن خالد زید مسافر نمی مسافر. باب امر الوالی باب د بیان د معاملې د قاضیانو. اذا وجه امیرین وجهوا امیرین الى موزن اذا وجه امیرین کہ دے متوجی کی روان کی دو امیران دو قاضیان الى موزن یوزیتا تو سبقی ان یتطاوعا ولا یتعاصیا. قاضی سے لوی قاضی دو عمرا یوزیتا ولیگی تو دا دو عمرا بخبل منز کی اتفاق کی نافرمانیانی بنا کری لکه آغا دو صحابو واقع دا مکی متعدد زینو کې تیر شو ٹھیک شو. نبی علیہ السلام حضرت معاذ لے گلو وصرف ابو موسیٰ سے وہ ابو موسیٰ اور معاذ دوار طویل اتفاق بکوئے اختلاف بنا کوئے جی. باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی نبی علیہ السلام زما پلار لے گلو ابو موسیٰ و معاذ جبل الى الیمن جی. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا جی. ابو موسیٰ ورته انه یسنو بارضنا البت
زمن په علاقه کې شراب بدعه جوړیږي. شراب بدعه څه ته وایي؟ تاسو مخکې نه چې د غبین نبیز وي، غبین نه جوړ شي، آیت شرابي بدعه وایي. جی اجابت الحاکم الدعوه، حالکه یو قاضی له کې چا دعوت کړي اور دې دعوت بقبلی کنه بقبلی. یو زمانہ وا یاد خو منی دي او تاسو د سواد خوې کنه د سواد با جوړ خوې د دې نو ډیر وخت پته 15 سال وسو یا دینم زیات شو د په دې سواد کې د جلسې راتلو ما د صوفي محمد سے سم مسائل اشتهار دا کړه چې قاضي وسوق جوړيږي او د قاضي طریقې کار بسی، د قاضي اخلاق بسی، د قاضي مزاج بسی. دا خیال ورته انو ډیر مرګري داسې چې ایته دا خبرې ډیر اوجوبه ښکارې دي. هماغه ته چې ماده خو د هدايه او بخاري د ټوله او دغه دي کنه قاضي دعوت بم نه قبلې څنګه دغه قبلې با ما سحر ګل دی زما سو مقدمه نشته، زما کیس نشته دی او زه د دې دعوت وکما نو دې له پکار اجازه وکړي. لیکن کچره مدعی عبدالجلیل دی او نعیم الدین دی، اوس دې مدعی مطالعه کې یو سره دعوت د ساقول کوي نو دې به دعوت لنسي د دې ول چې دا دعوت په آرامي شي دا ګور سره خرابوي چې ډوړې وخوره کنه بیا به یې سبب ان شاء الله مونږه یو څه کېس دي تاسو مقدمه ده ان شاء الله مونږ راځو زړه راځي شیخ مکه وړه چرګان چې مو پړل نو بهتره خبره ده چې قاضي به دعوت نه قبلې او کې مدعي مدعي نه د بیا خیر دې اجازه شته قبول شي. فک العانی و عجیب الدائی دعوت قبول پکار دی او چې کیس بکینی خان او کینینو هغه د پټکیه دغه خبره به کسر یاد کنا دا یاد کنا ها بس هغه چل ها باب دې په بیان د گفتونو او په بیان د هدیو د تحفو العمال گورنران ہوتا گورنر صاحب دې په یو علاقه او خلق ولا هدايا ورکړي نو اخلي وو کې بیت المال کې وي دینه معلوم شي چې بیت المال کې وي ځکه چې بغیر د عمالیت نه خودي له چا هدايا نه ورکول کا او چې عامل شنو خلق ولا هدايا ورکړي ثواب به لیسوس کوي ثواب بجلی میټر لګي د ګیس میټر په لګي سنور کار نه وي دا هدايا دا سبب د سړي مقاصد دنیویہ پکار چې هدایت نه اخلي دا اوله خبره ده او حدیث تا مخکې ویل شپږ سو ده مخکې ده شپږ سو ځله کثرت په اشاره ده مخکې ده. نا پاسو زیولګم پیاتی چې بیا راشن یو بوروي د زماده د بلند په سلمان نه ام لا اوشکنه والذي نفس ځان کړي اب سمع اذنایا و ابصرت عینیا
دامیت کې د لغت راغی چې خوار مانده صوت आवाज دی والجوار من يجأرون كصوت البقر جوار هغه چیغو ته وي چې شان د ساورو ډرام کیږي ګورا توجه دا استقضاء الموالي واستعمالهم باب د بیان د قاضي جوړولو د غلامانو واستعمالهم او باب بیان د جوړولو د عاملانو د غلامانو مته ته چې قاضي کولو استعمالول چې غلامان استعمالو د امراض نه دي ښا استقضاء الموالي طلب د قضا کول د غلامانو نه الکه یو سره غلامو بیا آزاد شو نو ته قاضي جوړول شي او کنا جواب څه دی او واستعمالهم او طلب د عمل د دوی نه معنا عامل جوړول شي او کنا جواب څه دی او ٹھیک شو البته خلیفہ نشي جوړولې ځکه چې خلافت په چا کې دی دې سړي زیان لملای سند دې حق شو ما کېدا باب العرفاء للناس باب دې په بیان د جوړولو د نقیبانو او د سردارانو لپاره د خلقو لکه یو علاقه کې ته پاتې کیږي نو هغه علاقې یعنی په کلی کې یو مشر جوړول عارف نقیب جوړول دا مناسب دي عارف او نقیب چاته وي چې د خلقو د حالاتو نه پوره تور باندې خبر وي اسه تشکدونی مولانا عبدالسلام سے اللہ تو او کله چې زمونږ د اشاعت مسائل او اغیله چټي ورکوله د امارت نه دا غنه چې وخت کنه انو خلقو ز امیر کوله د تقریبا یو 3 میاشتو قبوري امیر ومه تقریبا مرګرو ډېر اعتراضونه بعض مرګرو ځکه علماء کې اتفاق دبل قدر دا خډیر زیات دي د خیر سره او چا به د پنجاب کې پاتې کیږي چې دلته څنګه امیر کې دي شي چا سوي نمای چې او سره د شورا رکن جوړې دي شي نه امیر کې دي شي خیر به وما جګړه را هغه وي زمونږ دی زمونږ دی وځګنه وما جنگ شته نو اخر چې بیا ز په تین کولر را باندې چې تب امیر شي نمای زما د پلار او د نیکه برغه توبه ده د امارت نه برغه توبه ده دی ولی ماوی امیر وی عریف القوم تا نقیب القوم تا زما دمر طاقت نشته نه وخت او نه مال شته چې زه بیا کوان کیم یو زما رعیت وی الته تاسو کومه چې وای سمرګله ټوپه دې سکړه هغه اوس نشته دا کله دبر زما څه طاقت زبرته آیا ځا انعام نعیم الله څخه خلاص شوه چاله کا ټوپه خو تاسو بل تیر خون کو دا هغه دې سکړه دا طلاق دې په سر کړی دا کله دمر طاقت ما څخه نشته او مالیت می نشته رہی انو نبی ما توی چې تان لوی مالدار خپل سپشته نه په جماعت کې اوسم ګور اکثر مرګري وای زم په دې جماعت کې ډېر ټول کې زیات مالدار دي رحمت تعالی ته خلق ته قاعده ای وجه دا چې چانه پیسې نه واره څنګه ودا ان خلق ډېر مالدار دي الکه دې مالداري خو اسبابي باران بشان او خصمان نه راځي یا سن خافي یا سو ډبل آمدنی وی زامنی وی او بزنس مینانی او پیسې راوړي ان ما زمان پلان نکته وره دا دې تو ګورا بچ ته سبا وای چې زم امیر کېګما اذان پس به امیر او دولی کما او پوجو کنه بریته بنوري دې کما
او دو ته خوشاله نشي ها راياو کې پاتې شو د جماعت او د دین کارو کې دوی اجر زیات شابه ازدکا قد مر هذا الحديث مرارا چلو الله 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 دې موږ ساتي الله دې موږ ساتي وای صاحب الحق بخاری کو یاد کرو څنګه باب دې په بیان د مکروهیت د تعریف د بادشاہ د استاد د یو مشر ټیک شو په مخامخ دیږي وإذا خرج قال غير ذلك او جبار شي بیا نور خبرې شي تدیر زمانه خوخي زبردست عالمي اوس حافظه ده بالر چې قسم دې په خدای چې پټی کې نه پیږي لګاته لګاله مخاوس ستا په شان الله زموږ یو استادو تاسو مې د انصاف تقاضا نشته کنه او زموږ یو استادو او هغه وی چې زما په باره کې تاسو خپل ټوله تزیه پولی کړئ او خیر د نوم ملي کړئ چې دا د چا دا چا تزیه ولیکئ چې څه څنګه یو استاد په نظر کې د صح کار انا ټول خپل تسجیلی کړي زموږ استاد په ډیر خوشاله شو نو اوس چې تاسو یو سړی وي چې تاسو دې دوره حدیث مبارکي خپل تاثرات لیکي چې تاسو تاثرات خوي نو موږ دوره حدیث په مخ کې روانه کو او که تاثرات خنی چې دوره حدیث په ځای ټپ زموږ یو امي سره هغه به خدای پاکه په یو خبرې پويګم دې ناشنا خدای پاک ارشاد کړو خدای پاک په یو خبرې پويګم چې عقیده دې شاد صحیح وي او زه په حق په ژوند را لراکه کني مې او داسې مې رسوا کا مړ میکا چې دا خلک نور گمراه نشي لکه تاسو یو سړی وي د زهرت صاف کولی کوي راګاله ورته چې د دوره حدیث زمونږه د دې دوره په باره کې تاسو ست تاثرات دي خپل تاثرات چې مونږ ته ولیکئ خیر دامي چې داسې لیکه امر لیکه فکر لیکه ٹھیک شو لکه بیا انسان د طبيعت سره خفشي چیرې دې مچاره سرکار خو غلط ولیکل او دې پلان کې څه خو لیکل چې دا څه خپل تاثرات ولیکي چې څه کمې دې په دې دوره کې چې هغه موږ پوره او چې کومه خوبي ده په دې دوره کې چې موږ هغه برحال او چې کوم کمې دې پوره کول شو نو چې پوره کو او ګنینو دروازه بند دا خپل تاثرات ولیکي او دا خلی ٹھیک شو فارغ سړی بلی کی اعتبار په دغه سړی چې دغه چټیانی کمی وي نه او کنه چټیانی کمی دا خپل تاثرات لیکل شي او دا یو قسم من احسان قاریلیات سے مسکه زه مدرسومه انو دې ممتحنین راوي قرآن زرا انو ورته چې خپل تاثرات په لیکي الله حاضر ناظر کې تاثرات په لیکي انو خپل تاثرات لیکل الکان چې دي بالکل نالایق دي او د تجوید پکې دا کمې دي د حفظ پکې دا کمې دي د آداب پکې دا کمې دي او چې کوم خوبیان هم لیکلي هغه پیدا دای چې بیا رسو ارکمیان سره پوره
بلال اب تم پوچھ میں تو خو بخام خطی کی نہیں لکھی مطلب حق نہ ہوئے نو اس دا ډیر ګناه سخت څنګه ما یکرم من الصنائع من صنائع سلطان وإذا خرج قال غیر ذلك چې مخامخ یو وای او شاب بیا پر سوای دا دې سخت ګناه ده او دې ته ذل وجهین وي او دا دې سخت منافقي چلو قال وناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من الدين. ابن عمر سے تو جب داخلی کو بادشاہانو سخا وی من اغیتا آغا خبری فخلاف داغا چم کلام کو کلچ ربار راشو ربار بد ویو او دن ورتا خو ویو. قال كنا نود هذا نفاقا ابن عمر سے بھی من دیتا نفاق ویو زکا چو دیتا وی سا ابتان دا باطن اور اظہار دا باطن پٹ ساتھی اور ظاہر یو شیخ کا رکھے دا گناہ دے ابتان امرن و اظہار آخر. بدترین دا خلقنا ذل وجہین دے الذی یاتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه چیو تو تخی اول تے تخی دا تخی صدا تخی دا ٹھیک شو تو آپ اصطلاح پوچھویں تخی صدا تخی دا تاکہ پوچھیں ستا ہوئی بس قضا لائق انشاءاللہ جی الکا قضا للغائب دا احناف پنیز جائز ندا مانا سنگرہ لکه اوس یو سره په پیښور کې دی او ته په ای باندې فیصله کې چاته چې صاحب الحق داسې دی او داسې دی او دې په پیښور کې آیا ته په فیصله کول شي او کنه فیصله شي. مثال حشیش دان ذکر کړل لکه یو سره دی صاحب الحق نه دی خپل سوچ دی یو سره دی پیښور کې پاتګي او چا ورته چې راکړ پلان کې زما مال اغسته دی 100 روپے ران پټی کړی تو قاضی قضاء الغائب نشو کوله سمانا قطع دیت حکم نشو کوله البته لزوم د مال حکم کوله شي قضاء الغائب عند الاحناف جائز نه او پیدای کټو لغته مسله ده اور باقی ائمه په نسبت قضاء الغائب جائز دي او امام بخاری وایي چې جائز دي. جی بس امام بخاری ہوئی چې نبی علیہ السلام په سفیان فیصله کړې و او دې موجود نو قضاء الغائب جائز شو موږ دې ته قضاء الغائب نه وي سفیان په کلی کې وو سفیان په کور کې وو زید عدالت کې نو قضاء الغائب دې ته وي چې سړی په کلی کې نه لکه مردان سړی دی او په کراچۍ کې پاتې کیږي ته ته فیصله نشو. جی اے شاب هغه سره چې فیصله وکړي چې دغه په حق هغه لپاره په حق دبل نو نه دی اخلي ځکه قضا د حاکم حرام حلالین او حلال حرامین لکه سره او اگر هغه یل دغه سم ګل دی او په دې عبدالجلیل باندې فیصله وکړه چې دا کتاب زما دی حالانکه کتاب د عبدالجلیل باقي خپل مدعا پیش کول نه شو څه سوچونو کیو بیچاره قاضي وی چې بس دا دې سم ګل شو حقیقتا دې دیو او دا کتاب ما فیصله وکړه چې دا بخاری سمرګل دا زه یو قاضي مو وقتی تر سره لیکن کتاب د سمرګل نو سمرګل لا غسل حرام چلو شاب دو پانے پاتی
قد مر دا مقتول قد مر دي شابه خیر جب په تعلیم نه لګم پروان دا ټول مخکې ملي شابه نیم وای نیم پرینا باب د بیان د فیصله په حق د کوی کې او دا روایت مخکې تیر شوی دی دا مخټول مخکې تیر شوی دی القضاء فی قلیل المال وکثیر الثواب مطلب دا دی چې الګه قضا دانه چې په لکونو باندې وي د متعی او مداله خصمین او جګړه راشي په یو حق کې په مال کې چاہے اگر لیک وی کې زیات وي قضا د قاضی با باقي قضا د قاضی ته محتاج دي او قاضی په کې فیصله کوي جی وای آسان دي ګور باب بیل امام علی الناس اموالو باب دې په بیان د اختیار د بادشاہ په خلق باندې په مالونو د دوی وزیاهم او په زمکو د دوی اے بادشاہ له فیصله لاره او یو سړی دی چې د بل حق نه ادا کوي او نغد ورڅخه نشته ته بادشاہ دغه کور دغه میخه وای خرصول شي لکه نبی اسلام دغه صحابي غلام خرڅ کړو ځکه چې غلام بغیر نورمال ورڅخه نو جی دا مخ او راتون کې مقتول مقرر دی یو ټکي پکې نیوي نشته او چې په تعلق دي جبونه لګي شابه باب من لم یکترس لطان من لا یعلم فی الامراء باب دې په بیان دا غچا چې پروا نه ساتي د تان او د تشنی په حق دا غچا چاغي ته پتنی د عمراونه معنی چا په حق کې د تان کول انتهایی جرم دی جی یو بل خبر یاد کا باب من لم یکترس معنی باب دې په بیان دا اغلوی امام توجه کا باب دې په بیان د اغلوی امام چې پروا نه کوي د خلقو د اعتراضونو په بار د کشر امام زید دراله خبر څنګه زید ابن حارث جو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید امیر کړو خلقو د اسامه په امارت اعتراضونه کول نبی پاک پروا نه باب دې په بیان د من هغه لوی امام لم یکترس چې پروا نه ساتي کتان من لا علم فی الامراء پتان دا غچا چې حال د عمراء او تمالنی د پروا نشته دی معنی اسامه باندې خلکو اعتراض د اسامه مقام او تمالن نو چې څومره به مقام دی او حب رسول صلی الله علیه وسلم جی
قد مر فی المغازی قد مر فی المغازی. چلو خلیقا للامارت دل مستحق د امارت دی وان کان لمن امن او بشک دې د محبوب ترین خلقنا د ماتا الی بعده جی باب د بیان د مزمت دغه چا علد الخصم چې جګړه لوي علد الخصم چاته هو دائم فی الخصومه بس تابت شرن وی جنگ ته ار وخت ځان تړلی او امیانو خبره چې په خلک سپېږي بلی ار وخت جنگيږي لدن عوجن کوګواله نو علد الخصم کوګ جګړالو لکه خلک وی پلان کې په بار کې کوګ لرګي دی جی ګورا امام بخاری لوی سره دی باب دې په بیان دي یو قضا یو قاضي فیصلو کی بجورن خلاف د حق نه او ظلم سره خلاف د حق نه یا خلاف د اهل علم نه دا فیصله دغه مردود ده بس په دې باندې آغا واقع ذکر کا چې زما زوی یو ځکه مزدورو اور هغه مزدوري وکړه خوشوي ادم مالک بیبي سره او باغی باندې چې فیصله وشو نو ما د خپل د زوی په دسل ګډه ورکړې خوشوي حضرت دا فیصله غلط سره معلومه شو چې د قاضي فیصله حق نه خلاف وي او د اهل علم نه خلاف وي هغه مردود ده مشر قاضي رد کول شي جی شاب تکړه درې بجو پر زما ټیپ زکه ستا ډوډۍ نه خرابو اوس تا مرضی د 15 منټو خلاصې کې سلور بجو پورې ها دا دې ستل د سلور ځلا عبارت دی بیا داسې خطه تل نه پکار شابه تکړه شه الک استرشین دمو ورکو ها شابه باب دې په بیان د دې چې مشر امام راشي او د یو قوم په منځ کې مصالحت دي دا دې سم تعویل دي هغه امامت کې چې نبی اسلام تعالی د قوم په منځ کې صلح لپاره او چې مسلم شو نو بلال صدیق اکبر ته هغه مزل راغی او نبی اسلام په منځ کې راغی چلو نور په کې ځنه شابه تکړه شه شابه فشق الناس من یاد کا وشل الخلق لزمانه بنا کے فشق صفوف الناس جی ایک منٹ امام بخاری وی چلم یقول هذا الحرف غیر د حماد دا حرف چانه دی ویل یا بلال مر ابا بکر دا ټکه پکې نشته دا صرف دی بلال پر روایت کړي جی دا مقرر د ټول مغازی کې دا روایت تیر شوی دی چلو
باب ما يستحب للكاتب ان يكون امينا عاقلا بس دغه یو ټکی پکې نه ویلې باب د په بیان د استحباب دی چې کاتب ناظم ان يكون امينا چې دې امانتدار وي او عاقلا دیندار وي او چې امین ني نو بیا به هر څه لیکي او چې عاقل ني نو څه به لیکي عاقلون پکار دي او امانتدارون پکار دي شابه تا نظر شما ان يستحر القتل سخ بشي عام بشي قتل جی رآیات د دوړو رایوا الحذف ټیکره وصف دالو توي رقا ستوي سرمن ہوتا او لحاف ټیکرو توي ټیشوا آیا باریک قسم غټه باب د بیان د لیکلو د خط حاکم خپل گورنران ہوتا او د قاضي خپل امینان ہوتا لکه مثلا امیر زمنګا امیرنا طیب جید وجگنا او زغه زم کل امیر دی نو لاندې چې کوم عمرا دی او ته خطونه ولیکي چې وای دا ګلګت امیره تبدا سے کوي د مردان امیره تبدا سے کوي او د کوټ امیره تبدا سے کوي او د سوات امیره تبدا سے کوي ٹھیک شو نو غټ مشر بادشاہ امیر کشران ته خطوط لګل شي قاضیان ورو ته لګل شي او دغه فیصله چلو حق روایت کې چکم د محیص تاویلو شابه پینځه منټه زیات خوشاله دریو نمخ کې زمای ورستا قدم بس تمہارا تکڑا کے گا گورا بھائی دا اس دا حدیث تعریف کتاب الحاکم الی ماله کیا شد کتلی نپتی ذکی اشکال عظیم دے چې دلوی حاکم خط خپل نائبان تھا دا یهود خود پیغمبر نائب نو اسکه پیغمبر او خط لیکلو لکه دا یهودی خیبر چې کومو دا د نبی صلی نائبان نو لہذا حدیث دا دلیل شو او باب دعوه شو لہذا دلیل مطابق دعوه نه دار نو برا عاشق استشکل هذا الحديث اوس موږ ما کتل حساب دي نو داغي جواب دادي چې کله يهود سره پیغمبر علی السلام مصالحت وکړ نو هغه یو قسم زمي شو او ترل شو نو د يهود سردار
په منزله نائب د پیغمبر شو نائب نو خو په منزله نائب شو د پیغمبر ورته خط لګ لہذا دا ما دل اوس لغونه اولی سوي دا دغه پانه وانه